قرآن مجید د الله رب العزت دا ډېر لوی کتاب دی، انقلابی کتاب دی. الله رب العزت د دنیا ټول نظام د آخرت دا الله خپل مخلوق ته په دنیا کې ښودلی دی. د ټول قرآن مجید خلاصه چې دا د الله تعالی راضي کول دي. دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي کول په اطاعت سره، او دریم د مخلوق د الله تعالی راضي کول په خدمت سره. ټول قرآن مجید دا خلاصه ده. الله رب العزت قرآن مجید دنیا ته رالیږلی ډېره زیاته د ژوند د تېرولو، د دنیا د نظام، د معاملاتو، د عباداتو، د علاقې، د خلقو ټول معاملات زندگی الله رب العزت موږ ته په خپل کلام کې ښودلی ده. ډېر لوی کلام دی. قرآن مجید کې الله رب العزت چې څه ټول قرآن مجید کې دي نو د هغې خلاصه په سوره فاتحه کې ده، او بیا څه چې په سوره فاتحه کې دي نو د هغې خلاصه ده په بسم الله الرحمن کې ده، بسم الله کې. او د هغې خلاصه چې ده نو هغه ټوله په با کې موجود ده، د بسم الله په دې با کې. او د هغې خلاصه چې ده نو په دې نقطه کې موجود ده. نقطه د با لاندې نقطه نه، دې ته خو هسې مونږ ګورو چې مطلب دا یو نقطه ده، لیکن مفسرینو دا لیکلي چې دا نقطې نه مراد چې کوم دی نو د عربۍ هغه صفر وي کمزوری. او کلم چې انسان خپل رب ته ځان مخامخ په کمزوري او په عاجزۍ انداز باندې کی نو الله تعالی دغه ته کامیابي ورکوي. دته الله رب العزت کامیابي ورکوي چې د ځان خپل رب ته په عاجزۍ سره کمزوري ځان یو ته کمزوری کو، رب ته زمونږ خالق مالک. نو الله رب العزت قرآن مجید انقلابی قرآن را لیږلی دی، او په هغې کې موږ ته تمام زندگی د حلال او د حرامو، د مړي د ژوندي په کومو حالاتو سره به کې سنبالی به دا موږ ته الله رب العزت را ښودلی دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې راځي چې الله رب العزت هغه له دونه ذهانت ورکړی او دونه پوهه الله رب العزت هغه ته ورکړې وه چې یو پیره هغه د هغه وخت یو عالم و د هغه په مجلس کې چې کوم دی هغه شریک شو، او هغه به علماو ته درسونه ورکول، خلکو به د سوالات جوابات کول. د هغه سوالاتو جواباتو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هلته ورغلی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم ناست، تپوس یې ترې وکړو. عالم ورته ویل چا سوال جواب یې وکړي بیا ټیم ختمیږي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وخت کې وړوکی او د وړکوټي والي نه الله دل ډېر لوی ذهانت ورکړی و، ډېره پوهه ورکړې وه، ډېر زیات قابل شخصیت. نو دا خلکو ته وی تاسو د تپوس وکړئ د امام ابو حنیفه صاحب نه، د دې عالم نه امام ابو حنیفه صاحب ورته وویل چې کوم میږي د سلیمان علیه السلام سره خبرې کړې وې دا نر او که ښځه. نو هغې سوال وکړلو، نو هغه عالم ورته په ټیم کې چې کوم دی جواب ورنه کړو. نقطه ده که نه، ذهانت دی. نو امام ابو حنیفه صاحب ورته ویل وایي هغه دا چې کوم دی ښځه، ځکه چې قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي قالت، او قالت چې دی دا د مؤنث صیغه ده، نو دا د مؤنث دپاره استعمالیږي. چېرته دا مذکر وی نو بیا به ورته قاله ویلی. شاه ولی الله رحمت الله علیه علمي خاندان او د هغې چې دی ډېر لوی خدمات دي، او د هغه زوی چې کله شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د اردو تفسیر لیکلو نو د هغې دپاره به هغه مطالعه کوله، او بیا به د هغې نه هغه استفاده کولې او هغه تفسیر به تیارولو، محنت به کو.
د خلکو ډېر مهنت کړی قرآن الله تعالی زلولیم دي الله تعالی مرتبه په دنیا هم ورکړي په آخرت باندې هم ورکړي دي ځکه دی د قرآن خدمت کړی دی لومبنی تفسیر په اردو کې چې کوم دی د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه لیکلی او په هغه مطالعه کې هغه اوبه وغوښتې نو شاه ولی الله رحمت الله علیه خپل پلار چې کوم دی ورته ویل افسوس زمونږ د کور نه علم رخصت شو زمونږ د کور نه علم روان دی چې ته دونه په مطالعه کې کمزوری او ستا اوبو ته سوچ رالی نو بیا ورته بیبي وایي شاه ولی الله صاحب ته چې ورېږه د ده د مطالعې د ذوق او د شوق او د گهرایی به اوس پته ولګي دله زه د اوبو په ځای باندې سرکه ورکوم چې ده ته پته لګي که نه لګي که چېرته مثال په طور باندې دا د دې په خوند او په رنګ پوه شو خو بیا د ده مطالعې ته صحیح سوچ او فکر نشته دا بیا دلته کتاب ته ناستی دی او سوچ او ذهن یې بل ځای کې نو هغې ورته د اوبو په ځای باندې سرکه ویوه او سرکې ورکړو بس هغه خو تګیو مطالعه کوله په قرآن باندې مړو بس لګیو مطالعه و ډوبو تګی شوی به د ډېر د دوک نه اخري انسان کمزور شي تنده او تسې واژي نو روژه کې انسان ته ګورې څنګه حالات کې چې د مازدیګري کې وي ګرمۍ کې حواس د انسان کار پرېږدي نو بس هغه ډایرکټ په هغه باندې ورپرېوتلو اوس ته وڅکل خو هغه دا ونه ویل چې یاره دا خو اوبه دي او که سرکه ده دونه شدت د تندې ورته لګېدل نو بیا چې هغه بیبي شاه ولی الله صاحب ته وویل وایي هغه خو خبر هم نه شو چې ما څه وڅکه نو شاه ولی الله صاحب ورته وفرمایل چې بس علم زموږ په کور کې باقي دی الحمدلله زما بچې د قرآن د پاره د خپلې تندې لوږې نه ځان نه خبرې خو هغه د قرآن مطالعه کوي او قرآن د پاره ځان کړی دونه محنت دی خلکو کړی دونه زیات خپل ځان یې چې کوم دی د قرآن د پاره او د هغې د محنت د پاره دا لګوله خو الله رب العزت هغه خلکو ته په دنیا باندې عزت ورکړی مرتبه یې ورکړی نن که وګوري ته یقین وکړه امام احمد بن حنبل صاحب رحمت الله علیه باره کې راځي هغه وایي ما د امام مالک صاحب رحمت الله علیه باره کې راځي تقریبا چې وایي ما الله رب العزت په خوب کې 100 پیرې لیدلی نو وایي چې نن مې پیرې مې کله ولیدو ما چې دا سلمه پیره باندې ووینم زه به د خپل رب نه تپوس کوم چې ربه تا ته په کم یو عمل باندې انسان نږدې کیږي نو وایي چې کله مې په سلمه پیره باندې د رب سره ملاقات وکړو نو الله رب العزت نه مې تپوس وکړو چې تا ته په کوم یو عمل باندې انسان نږدې کیږي نو وایي الله رب العزت راته وویل چې د قرآن په تلاوت باندې د قرآن په عمل باندې د قرآن په لوستلو باندې د قرآن په تفسیر باندې زه پرې ډېر خوشحالیږم دا زما کلام دی چې دا یو کس لګي د دې تفسیر کوي د دې ناظره وایي د دې حفظ کوي دا یادی په خپل سینه کې ورلځې ورکوي د دې په احکاماتو باندې عمل کوي زه پرې ډېر خوشحالیږم نو قرآن مجید الله رب العزت دا ډېر عظیم کتاب دی من او تاسو له دا پکار دی چې د خپلو بچو په دې کچوالي کې د خپل بچي په قرآن باندې پوهه کړو هغې ته درسونه ورکړو هغې ته لاول په ناظره باندې بیا د هغې نه پس په حفظ باندې بیا په ترجمه باندې بیا علم ته کینو امام لاهوري رحمت الله علیه چې کوم دی د لاهور لوی مفسر تیر شوی دی قرآن دا هم ډېر خدمت کوي نن سبا که په پاکستان کې مفسرین د هغه شاګردانو کې ژوندي نو ډېر په کم باندې وي چېرته مغفور الله باباجي صاحب دارالعلوم حقاني او دیر باباجي صاحب دارالعلوم حقاني داسې کمتر ملاوي کې هغه هم داسې ضعیف او کم عمر دي نو هغه د قرآن خدمت کړه یو پیره موږ ته شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه په درس کې دا خبره کوله چې شمس الحق افغانی رحمت الله علیه نه ما تفوس وکړو
چې د لاهوري صاحب ته دا کشف القبور والی وایي. حالانکه شمس الحق افغاني صاحب رحمت الله علیه په خپل باندې ډېر لوی عالم، ډېر زیات فقیه او لوی عالم او مهنت او کتابونه لیکلي دي. نو ما دې تفوس وکړو، هغه ما ته وویل چې امام احمد لاهوري صاحب چې کوم د قرآن خدمت کړی دی هغه په ریال کې هم کړی دی، هغه په جیل کې هم کړی دی، هغه په کور کې هم کړی دی، هغه په مدرسه کې هم کړی دی. نو هغه له الله رب العزت ځکه دا لقب ورکړی دی، د قرآن خدمت یې کړی دی. د قرآن په خدمت باندې هغه چې یو مقبرې ته تللی شي نو هغه ته کشف کېږي چې یاره دا مړی څنګه. نو زما عزتمندو قرآن مجید سره وابستګي، قرآن مجید تلاوت په ورځ کې خامخا کم از کم سپاره کول، بے بیخیم نیمه سپاره کول، پاو کول، دا لازمی کول پکار دی. او په یو حرف باندې الله رب العزت د 10 نیکۍ ورکوي. نو تقریبا چې پاو تلاوت هم ته په ورځ کې کې نو څونه نیکۍ به د قرآن اخلي. د هغې د برکت د وجې باندې په رزق کې، په کور کې، په روزګار کې برکتي، ژوند به دې برابري. نو الله رب العزت قرآن مجید دنیا ته رالیږلی د دې لپاره دی چې تاسو په دې عمل وکئ، دې تلاوت وکئ، دا د خپل ژوند ملګری وګرځوئ. نو الله به ستاسو تمام مشکلات حل کوي. او کلم چې د مشکل راځي قرآن ته مخه کو، قرآن تا ته هر لار ښیي، هر طرف درته ښیي، هر مشکل دله ختموي. خو چې کله تا قرآن راواغستو د قرآن په لاره دې ځان روان، او که کله هم د قرآن د لارې نه هټ کر لاړې نو ژوند به دې تنګ، زندگی به دې تنګه، مشکلاتو سره به دې سري، بیا به ځایله نه راځي. نو الله رب العزت قرآن مجید ته ډېر لویه درجه ورکړې ده. الله دې د هغه موږ ته د ویلو توفیق، د حفظ کولو توفیق، او په کور کې د تلاوتونو توفیق